حاجي صاحب خبرې مو هم اورېدلې، مشرانو هم خبرې وکړلې، خو هر یوې خبرې ته که موږ تاسو بنیادي سوچ نه کوو او د سړي خبرو ته ونه کړو سره دا خبرې سنجیده دي او سنجیده یې موږ تاسو نه خلو، نو د حاجي صاحب خبره یا د دې خبره یا د مو خبره یا د مولوي صاحب خبره هېڅ اهمیت نه لري. خو دې ته تاسو سوچ وکړو چې کله هم د قومي یا اجتماعي شی راشي هغه کې به موږ تاسو اختلافاتو ته ځو، بیا هغه کې موږ تاسو دې ته هڅو چې دا سمل دی او دا ګوړی دی، بیا دې ته هڅو، بیا وکې پارټیانو ته هڅو، بیا وکې خندني لیول ته هڅو، بیا وکې دښمني لیول ته هڅو. خو ملګرو د ما د قوم مشرانو ځوانانو هر یو شی د اختلاف والا نه وي. کوم شي کې چې تاسو د علاقې او د قوم والا ګټه کس او چې دا مشران یې درته ښیي، بیا که هغه کې د یووالي ضرورت وي، بیا که هغه کې پاټان اختلاف لري، یا حاجي صاحب اختلاف لري، یا مولوي صاحبو کې اختلاف لري، هغه سړی نه کې، هغه بالکل قوم سره اختلاف او قوم سره ناانصافي کوي. الیکشن دا څه د یو وخت خبره نه دي ورونو، الیکشن صرف دغه شی نه دی چې موږ تاسو ته کله الیکشن دغلی تاسو ته پاته دی چې موږ دښمني په الیکشن کې پالو، مو مذهبي په الیکشن کې پالو، مو اشخیل مندخیل په الیکشن کې پالو، مو هر جماعت او اجرا په الیکشن کې پالو. الیکشن د دغه والا شی نه دی ملګرو. کوم الیکشن سره علاقې ته ترقي رسي، خلکو سوچ بیدارېږي، خلکو ته تعلیم یافته خلک میلاویږي، خلکو ته لارې او سړکونه جوړېږي، د خلکو هسپتالونه او ژوند ښه کېږي. حتی کله هم متضي ته الیکشن راشي بیا سوچ د دې شي چې کوم یو کس سره زیاتې پیسې دي، بیا سوچ د دې شي چې کوم یو کس ما ته یوې میاشتې دپاره ګوډی کوي، بیا سوچ د دې شي چې کوم یو کس ما ته په 3000 په 4000 به ووټ خلي، بیا سوچ د دې شي چې د ما تربور کوم کس سره ولاړی چې بل سره زه ودرېږم. نو کوم بیا دغه سره ترقي والا سوچ مه تړه، بیا دغه سوچ سره بیا د سکول و د هسپتال خبرې مه تړه، بیا دغه سړي سره د علاقې روډ هسپتال ونه تړئ. زه بېګاه هم خاورینه راغلی ما یو ماشوم لیدلی دی چې 3 ګنټې مزل دغه ډوکر ته کیا ټول خاوري کلي نه یک یو ماشوم شپږ نیمې بچې راوځي ډوکر دغه سکول ته رسي. هغه خاوري هغه علاقې کې که سکول وای دغه کلي نه به یو ماشوم نه رسېدلو. کومه چې ته د ترقي سوچ لرې او د اتحاد اتفاق سوچ لرې، حاجي صاحب دلته ناست دی، تاسو کوم مشران ناست یو، اول زه د سره په قسم باندې او په قرآن باندې لاس کېږدم چې د علاقې او د علاقې خلکو نه او د علاقې سوچ نه علاوه په کومې کې د علاقې ګټه وي، په کومې کې د کورمې ګټه وي، په کومې کې د خلکو ګټه وي، زه یا د مو خلک به هېڅ کله په هغه کې دویمه نه کوو. خو مو دغه سوچ بېله مولوي صاحب ته وایو چې تیاره واخله، مو مشرانو ته وایو چې تیاره واخله، مو ځوانانو ته وایو تیاره واخله، مو اشخیل مندخیل ته وایو تیاره واخله، مو مستخیل دلمیرزي ته وایو تیاره واخله، مو بنګه خوتیزي ته وایو تیاره واخله، مو څومکري الشیرزي ته وایو تیاره واخله. او ته څومره هم برباد یو هغه هم مو برباد یو او د شروعات او سوچ هم مو نه ټټېږي. خو تاسو ټولو ته وایو چې آیا تاسو بیا هم تیار یو 2000 دوپاره 3000 دوپاره څه به کېږي په 2000 په 3000 باندې سادې ته چې صرف خپل مریض بوځي 100 روپیو سره څي صرف څه هوټل ته نه ځي. خو دا خبره ډېره باده دی چې مسوځای سړی څومکنی سړی لشیرزار سړی په روپي ووټ خرڅوي، دا ډېره مشکله دی. زه درته قسم سره یم چې صرف سوچ بدلول ضروري دي. حاجي صاحب درته ویلو که چېرې قوم په اتفاق نه رسي چې د کوم خلک کوټونو ته ولاړ دي، چې د کوم امیدواران دي 28 کسان ولاړ دي، دې کې به ډېر کم خلک پدې کېږي. دغې مدرسې کې د ورته پروګرام کېږدولی کي پټان د راشي او دسته سره حاجي صاحب د راشي، بابا د راشي، کاکا د راشي، لالا د راشي، په دغه جومات کې لاس کېږدئ چې په دغه قرآن به زموږ قسم وي چې نه به ووټ خلم، نه به ووټ نه روپۍ ورکړم او نه به د دغو خلکو څخه میرونو څخه د دغو خلکو څخه زه غداري کړم، نه د هر یو سړي به دلته بیا پاته ولګېږي. نو تاسو ته مو وایو که اتفاق کې برکات وي نن دا موقع دی و دا یوه ښایسته موقع دی. خو مو علماو ته وایو حاجي صاحب هم ناست دی چې که چېرې قومونه اتفاق نه کوي کوم خلک ولاړ دي داخل لږ یو که نه 8 به یا به 4 به یا به 11 یا به 28 وي، دا کسان دلته جومات غاړې ته راوغړه چې دا خلک به دا کسان کوي چې موږ به ووټ په پیسې نه خلو، چې چا ته ووټ شي خدای دې وکړي هغه ته وچې کم از کم به د تا او د هغې احسان په یو بل باندې نه. د خلکو علاقې د بدلونې همدغه وخت دی
همیشه دوپاره به مو تاسو ته موقع نه میلاویږي خدای دې وکړي چې مو تاسو ټول اتحاد او اتفاق نصیب شي